کې ذکر کړم نو دا بقره په وجه باندې د سورت مبارک ته نوم سوره بقره اخودل شوی دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. دغه راغلی دی چې موسی علیه السلام ته دوی راغلل او ورته وی چې زمونږ د پاره د رب نه سوال وکړه، زمونږ د پاره د خپل رب نه وغواړه چې دا مړی ژوندي شي او د خپل قاتل وښي. نو موسی علیه السلام مبارک رب ته سوال کوي. هغه سوال چې دی نو الله رب العزت هغه کوي، پوره کوي، او بیا پکې دی وخت په وخت باندې یو مسله راوباسي چې دا غوا به دا به وړوي او کنه دا به زړوي. د هغې ورته وویلي چې الله فرمایي چې دا میانه حاله ده، او دی ورته ووایي چې دا غوا به جوتي وي او دا به رټي وي او که نه. نو الله ورته دا به فرمایي چې نه، دا د هر قسم هغه نه ساتلې شوې غوا ده، نه رټي ده او نه جوتي ده. بیا دا سوال هم کړی و چې رب نه وغواړه مونږ دپاره چې دا غوا به د دې رنګ به څنګه وي. نو هغه رنګ یې ورته ښودلی و چې فاقع لونها تسر الناظرین. اوس د دې کې زما مقصد دا دی، دا خو ټیک شوله، او مقصد مې پکې دا دی چې په دې مخلوق د باری تعالی کې بعضې مخلوقو د الله سره ډیریک وي او بعضې مخلوق داسې چې هغه ډیریک نه وي. څه معنی؟ لکه اوس موسی علیه السلام د الله کلیم دی، هغه ورسره خبرې کړي دي بلا واسطه. وکلم الله موسی تکلیما. الله رب العزت د موسی علیه السلام سره خبرې کړي. د نورو انبیاء کرامو ته وحی راغلی ده، د وحی په ذریعه باندې به هغه مسائل حل کېدل. نو موسی علیه السلام خو چونکې د الله سره همراز کېده به، نو دې وجې نه چې دی هغې به ډایرکټ به هغې ته جواب را میلاو شو چې کوم موسی علیه السلام هو. داسې محبوب پیغمبر ده چې به دا صحابه کرام راغلل او ضرورت به نو الله به وحی نازله کړه، قرآن به نازل کړه. نو ما عرض وکړه چې بعضې مخلوق چې دی نو هغه ډیریک وي د الله سره، بعضې انډیریک وي. نو دا به یاد ساتئ چې دا کم مخلوق د الله رب العزت د الله سره ډیریک نه دی، نو هغې باندې به مونږ دا عقیده هم نه ساتو چې دا ډیریک دي. امتیان چې دي مثلا، نو د امتیانو په منځ کې دا پیغمبر د خدای چې وي نو دا څه دی؟ دا یو واسطه ده چې د دې په واسطه باندې به الله رب العزت د دې مسائل هم د پیغمبر په خوله باندې دغه کوي، پوره کوي. د دې وجې نه تاسو وګورئ په دې الفاظو کې د پیغمبرانو دا دغه دی، او خاص کر بیا زمونږ محبوب پیغمبر هم فرمایي چې حسبي الله، ما دپاره الله کافي دی، الله ما دپاره کافي دی. نو دې کې شک نشته چې الله کافي دی د چا دپاره او که نه دی د مخلوق کې، د هر چا دپاره کافي دی. یو چې د چا امداد دی نو هغه کوي، لیکن دلته ورسره دا یاد ساتئ چې محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک منځ کې واسطه ده، نو د دې دپاره چې کافي ګرځي نو د هغه مبارک په دغه باندې په واسطه باندې به داسې کېږي. دین الله ورکولی شو، داسې مو قدرت لري، لیکن د دې دین د راوړو دپاره او دا دین چې چاته میلاو دی او الله چاته ورکړی دی نو هغه محبوب پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. داسې دا انعامات څومره چې دي
دا الله ورکی دا زمونږ او ستاسو به عقیده وي چې معطي الله رب العزت دی ورکوونکی الله دی لیکن ومینس کې واسطه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی لکه د امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث نه معلومیږي محبوب فرمایي انما انا قاسم والله يعطي زه تقسیمون کې ما او الله راکون کې دي ګوره دې کې محبوب علیه السلام د الله رب العزت د عطوا ذکر مو کو د خپل تقسیم ذکر مو کو نو مونږ خو چې دی دا منو چې یاره ګیني الله ورکون کې دی معطي الله دی خو تقسیمون کې تقسیم د چا په لاس دی د آقا کریم علیه السلام مبارک په لاس دی که هغه د علم تقسیم دی او که هغه د نور نعمتونو تقسیم دی تب وای چې یاره امام بخاری رحمت الله علیه خو چې دی په کتاب العلم کې دا حدیث راوړی دی نو معلومیږي دا چې د علم تقسیمون کې نبی کریم علیه السلام دا نور نعمتونه پکې څنګه داخلي دي نو د علم معانی او قانون دی چې حذف د متعلق چې دی نو دا دلیل د عموم وي دلته ور سره دا نه دی ویلي چې انما انا قاسم العلم انما انا قاسم ویلي دی نو دا متعلق حذف کړی دی دلته علم یا نور سنور سے وسره ذکر نه دی کړی لہذا عمومی فائدہ کړی دی نو دا هر څه تقسیمون کې آقا علیہ السلام وی زیما سچ مال الله راکی دا ټول څه تقسیمون کې زی دا هر څه معطی الله دی ورکون کې الله دی تقسیمون کې مصطفی علیہ السلام مبارک دی دا یاد ساتي پدې کې واړه نعمتونه مرضی او لوی نعمتونه مرضی دا دی وجنا محبوب کریم علیہ السلام واسطه فی النعم دی واسطه فی النعم د نعمتونو په منځ کې واسطه دی وجنه چې تاسو کو خیال کړی نو لکه دا ارسل الله رب العزت چې ورکینو د آقا کریم علیه السلام په وسیله باندې ورکی دیو جن ما تاسو خدمت کې عرض کوم اوس د امت خبره وره چې په امت کې د ټولو نه بهترین انسان اغا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی تاسو په دې خطبو کې موره تقریبا کم ځای کې چې خطبه کیږي علاوه د چند ګروپونو نه چې هغه مثال د ابو بکر صدیق څخه دشمنان وی لکه روافض شو اهل تشیخ حضرات چې هغه په کې نه وي په خطبه کې نور ټول چې کوم د سلور واړه مذهبونو والا خلق هغه چې کله خطبه ورکړي نو هغه په کې سوی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابي بکر الصدیق رضی الله په بشرو کې به افضل بشر چې دی د رسول الله علیه السلام د انبیاء کرامو نو ورستا هغه ابو بکر صدیق سے ناغه مبارک چې کله اغار سي راول د کور ټول سامان راوړو نو نبی پاک علیہ السلام مبارک ته تپوس کی چې ابو بکر کور دې سپری خو دي کور می د الله او د الله د رسول نوم پرې خې دي حسبي الله ورسوله وای ما د پاره الله او د الله رسول کافی دی ګوره کنه حسبي الله ورسوله نو اس که یو عام امتی ولګي صرف حسبی الله شروع کیو و سرا د رسول الله علیه السلام تذکرہ نه کوي نبی دا لا اله الا الله محمد رسول الله کې ور سره ولې وي په غیر دین کار کې دي شي نکی ایمان والا نشي کې دي سو پور چې محمد رسول الله ور سره نه وي ایمان مفصل کې ورسوله نی ویلی
ایمان میں پا اللہ دے امنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. دې کې و رسله ویلې ټول رسولان یاد کړي ایمان پر رسولان ورو. نو معلومیږي دا چې بغیر د مخلوق نه سړی شل کوي نشي او ایمان چې کم دی نو د هغه نشي راتلی څو پور چې ورسره مخلوق منلی نه د هغې بیا خپل خپل مراتب دي. د الله رب العزت خپل مقام دی خپل شان دی. هغه به د الوهیت په صفت باندې مني هغه به د وحدانیت په ثبوت په صفت باندې مني هغه به چې څومره صفات د باری تعالی دي که هغه مثال په طور باندې هیڅوک په خپل ذات او صفات کې شریک نه لري. باقی مخلوق چې دی د انبیاء کرام خپل مقام دی بیا په انبیاء کرامو کې د محبوب علیه السلام خپل مقام او شان دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. په دغه ترتیب سره قرآن وایي موږ ته. د دې وجې نه چې دی الله رب العزت یو ځای کې محبوب پیغمبر ته وي حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. محبوب ستا دپاره چې دی الله کافي دی او هغه څوک کافي دی چې ستا تابعداري کوي د مؤمنانو نه. دې وجې نه ما عرض کو چې موسی علیه السلام ته قوم راجمع شو او ته سوال یې وکړو چې قربان اوبه نشته لویه مسله ده. نو موسی علیه السلام طلب د اوبو وکړو. الله رب العزت دې آیت کریمه کې دغه ذکر کوي وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. په هغه وخت کې چې طلب د اوبو کړی موسی علیه السلام د پاره د قوم خپل کله چې دوی په تیه میدان کې تږي شو او دوی د موسی علیه السلام نه سوال وکړ فسألو موسی د موسی علیه السلام نه سوال وکړ. نو خپل مقصد چې کوم دی د الله د برګزیده بندیانو په وسیله غوښتل یا هغې ته ویل چې تاسو راله وغواړئ دا بالکل جایز دي. بعضې ټایم کې دا کفر و شرک داسې دی خلکو څه ویډیا کړې غونته کې دی. که چېرته څوک د یو ولي زیارت ته لاړه اول ته کې چې دا وویله چې خدای د دې ولي په خاطر په وسیله زما د فلانې مقصد پوره کړي نو هم ورته وایي دا مشرک شو علیاذ بالله. او که دا چېرته وویلې چې ای د الله ولي زما دپاره د الله په دربار کې سوال وکړه نو دغې نه خو بیا به غټ کفر او شرک ویلی علیاذ بالله. نه داسې نه ده. امام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله په خپل کتاب الحجة الله البالغه کې لیکلي دا جایز دي داسې نه دي ویل پکار چې ته راله راکړه د ولی دربار کې دا مه وایه چې د الله ولی ته راله راکړه. خو دې کې علما بیا یو خبره کوي چې که چا داسې ووي نو د ده نه به تپوس وکړي داسې به ورته مهر به پسې نه رالی چې سټمپ یې ووایه بس شوی مشرک شو داسې نه. خلک به د کفر و شرک نه راوباسو دیکه به نه ورکوو. ته به دې تپوس وکړي چې اشنا دا راته ووایه تا چې دا خبره وکړله چې ته راله راکړه نو دا خدای دي څه نو که وایي چې خدای دی علیاذ بالله نو بس بیا ورته ووایه غټ سټمپ پسې راواله بیا په ورکوټي باندې نه بیا چې ورته څنګه نسبت کوې نو وکړه ورته. لیکن که هغه وایي چې نه یاره دا خو د الله ولی دی د الله دوست دی د دې په خاطر باندې الله پاک بارانونه وروي د دې په خاطر باندې وبهم تمطر وبهم ترزق وبهم تنصر د دې په خاطر بارانونه الله وروي د دې په خاطر رزقونه ورکوي د دې په خاطر د خلکو امدادونه کیږي. حدیث مبارک الفاظ مې تاسو ته وویلي نو ځکه مې داسې وویل نو بیا چې ورته ته مشرک وایي یو سړی مشرک نه یو ته ورته مشرک ووایي نو امام بخاري رحمت الله علیه د څپېړې د لاندې بیا رالی هغه مبارک حدیث ذکر کړی دی که یو سړی چاته کافر ووایي او دا سړی کافر نه نو دی په خپله کافر شو.
دا مسله یاد ساتي. او که یو سړی مثال په طور باندې چاته کنزلو کړو په کنزلو باندې فاسق ګرځي دی ها او چې قتل حلال وګړي نو دی قتل باندې دی چې کم دی نو سکیږي قتل وی کفر دی خو چې دا قتل حلال وګړي دی مسلمان په دې خبره پوه شئ. بهر حال عرض مې کو تاسو په خدمت کې نو دا درې قسمه خبره پکې راغله د ولي سره او یاره که داسې ووایې نو بیا بېشکه بې شوبې چې یا الله د خپلو دوستانو په خاطر د دې ولي په خاطر به داسې دا د دغه دوو نه بیا لږ زیات دغه دی او کني حسم دا یاد ساتئ غرض مې دا دی اوس تاسو ګورئ که نه که مثال په طور اسم دی یو ولي خواله سړی لاړ که ژوندی دی او که د دنیا نه پرده شوی دی خو ګورې یاد ساتئ د هغه په خوا کې دی د الله نه سوال وکړه د الله نه دی کړی دی نو هغه هم ګورې رد کېږي نه قبلیږي او د قرآن نه تاسو ته وایم هغه آیت کریمه راواړوئ وګورئ وهنالک دعا زکریا ربه په دغه وخت کې په دغه ځای کې چې کوم دی نو زکریا علیه السلام د خپل رب نه سوال وکړو د څه سوال یې وکړو ما له خدای پاکه بچی راکړه الله رب العزت یې سوال قبول کو یحیی علیه السلام مبارک یې وله ورکړه الله ذکر دغه سوال وکړو د ولي په خوا کې ځکه چې هلته رحمتونه نازلیږي نو چې ته ورشې نو د الله د رحمت په آغوش کې راغلی چې اوس سوال کې د دې وجې نه وایي چې دا کله دا بانګي نه دی دا چرګان دا اذان شروع کړي نو ته د الله رب العزت نه د خیر سوال کوه دې وخت کې رحمت نازلیږي د رحمت ملایکې دوی وویني نو دغه وخت کې سوال قبلیږي تاسو ګورئ که نه دا خو غیب د دې وجې نه ما عرض کوم موسی علیه السلام له دوی راغلل او تېنه سوال یې وکړو فقلنا اضرب بعصاک الحجر مونږ ورته وویلې چاته مو ویلې موسی علیه السلام ته مو ویلې د ده سره امسا وه د جنت نه یې راوړلې وه 10 ګزه اوږده امسا وه د موسی علیه السلام په قد په مناسبت سره وه او دا دته چې کوم دی نو دا آدم علیه السلام ځان سره راوړلې وه نو راتله نو د شعیب علیه السلام د خوا نه موسی علیه السلام ته را رسېدلې وه نو ورته وی دی امسا باندې چې کوم دی نو دا کاڼي ووهه هغه امسا باندې چې کله کاڼي ووهه دا الحجر کې الف لام محدودي مراد دا څلور ګوټه کاڼي وو نو د یو ګوټ نه چې دی درې چینې روانې شوې الله د هغې تذکره وکړه فانفجرت من حسنتا عشرة عینا فجاري شولې د دې نه 12 چینې دا 12 ټولي وو قد علم كل اناس مشربهم په تحقیق سره پیژندل هر یو ټولي د زید سکول د اوبو خپلو بس هر یو بل خپل چینې نه چې دی نو بس کلی دا وسه د الله پاک مهرباني وشوله نو د خپل رهنما د خپل پیغمبر د هغه مبارک اطاعت کول دی کې بیا ډیر خواږه دي نو یو پکې دا نعمت ملو شو نور مغه تاسو مخکې اورېدلي دي چې څه ورته الله ورکړي الله ورته وفرمایل کلو واشربو خورئ وڅکئ منو سلوا تورنجبین او راته کړي مړزان نه خورئ واشربو بسکئ او خورئ من رزق الله د الله رب العزت د رزق نه بغیر د څه مشقت نه دي ته به دا راتلو ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مه ګرځئ تاسو په ځمکه کې فساد کوونکي په ځمکه کې مه ګرځئ دا دې کې چې کوم دی نو څو خبرې ما تاسو ته عرض کړلې خو د الحجر کې چې دی دا هغه کاڼی چې کوم موسی علیه السلام غسل کو او د باندې جامې خپلې ښودې وې دې کاڼي دې قوم به چې دی داسې څه تهمت محمت پورې کو چې دا بیمار دی او که نه آدر یو بیماری ده انسان په دې خصوصیتینو کې چې دی دا ظاهریږي وی دی چې دا مرض دی ورته اعوذ بالله موسی علیه السلام خو جامې په کاڼي ایښي دي دا کاڼي ته جامې وتښتولې
نو دې دا کاڼې مخکې دی جامې په هغې دي او دی ورته وایي الحجر صوبي الحجر صوبي الحجر. نو هغه خلک مخامخ دغه و جو بس هغې ولید چې دا خو ټیک دی دا خو همداسې دغه لګو. پیغمبر د خدای خلقن او خلقن دواړه چې کوم دی نو هغه تام وي دي کې یاد ساتئ دي کې نقص ګویې کې نه. بهرحال اخر کې تاسو ته خبره کوم د دې ځای باندې زمونږ دا درس دی ته ورسېد. دوه خبرې تاسو ته کوم. یو دا چې تاسو ګورئ د پوړونو ته وګورئ که دا دغه سپونه دا خالي دي. دا خلک به اوس چې کوم د دې نه پس به راځي دا د علامه زامن دي دي ته چې دی پته ده خلک راشي څه مسله واوري. یو دا تاسو زه په کلکه وایم ګوره دې باندې ګناهګارېږئ چې قرآن ویلي کېږي او تاسو اخوا دې خوا خلک راشي څه واوري. سبا خو دا حجت نه وي که نه چې مونږ ته چا څه نه دي ویلي. مونږ خو بیا وایو که یو مقتدي ناست څنګې ورته وایو. دا خو الحمدلله ګڼ خو دا چې کوم وروستو راځي دا ناراسته طبقه دي ته وایم دا خبره. بله دا چې ګورې یاد ساتئ په دې سنتو د رسول الله علیه السلام کې ډېر زیات کمال دی. ګوره داسې ورپسې د ثوابونو خبره چې دی نو هم دې سنتو کې ده الله پاک د رحم سړي ته متوجه کېږي. تر دې چې وایي که تاسو د الله محبت غواړئ نو هم نبي اسلام فرمایي الله ورته ووایي زما اتباع وکړئ سنت. بیا دا سنت چې دي د منځونو سره چې دا کوم سنت مؤکده دي نن هلکان په پته نه پوهېږو. ډېر خلک شکایت مونږ ته کېږي چې یاره ډېر هلکان دا سنت نه کوي. نو ګورې دا یاد ساتئ دا د رسول الله علیه السلام دغه دي. ګوره چې مونځ سړی وکړي دعا نه کوي دا مونځ له په مخ ورولي نو که دا سنت ورسره نه وي او دا فرض مونږ له په دې مخ راولي شي زه ورکېږه دې ته دې ضرورت نشته که نشته ورته د الله پاک الله بې نیازه دی. نو دا لحاظونه ساتئ د حضور علیه السلام سنتو کې. ګوره مونږ داسې ته وایو دی کې د الله رضا پې میلاویږي د الله محبت پې میلاویږي اجرونه ثوابونه میلاویږي. رب لا یزال دی زمونږ ستاسو ټول نه رضا شي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا أنت مقصودنا ورضواك مطلوبنا اتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله تعالى على خير خلق.